आयत नंबर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि वल्लाहु फज़्ज़ल बादकुम और अल्लाह करीम फजीलत वर्कड़े दे बादकुम अला बादिन तासुता यो बल बांधी फिर रिज़्क़ और प्रोविजन की न चाले रिज़्क़ ढेर वर्कड़े दे चाले रिज़्क़ कम वर्कड़े दे और चाले कम रिज़्क़ वर्कड़े दे अगे पे यो बल सबाने क्वालिफाई करे दे सही दागर रिज़्क़ कम दे अगले विस्डम वर्कड़े दे अगले द खबरी अंदाज वर्कड़े दे अगले इल्म वर्कड़े दे यो सड़ी ले रिज़्क़ ज्यादा वर्कड़े दे आप खबर न कोई यो सड़ी ले रिज़्क़ कम वर्कड़े दे दागद पर हर से अलाउड की उखरी बल्ले ढेर वर्कड़े दे फौगा शकर नहीं पड़े सही आसरा को हम नहीं पड़े सही जकर हार्ट मरीज दे अल्लाह ताला फरमाई कि तासल में यो बल्ला फजीलत पर रिज़्क़ के वर्कड़े फॉर यू शुड लुक एट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी सही यू वुड बी सेटिस्फाइड में उसे सड़े भाई मिलियनियत भाई गरीब वड़ तमगूरी और पलाव तमगूरी और अफगानी पलाव तमगूरी और तमगूरी शीश कबाब तमगूरी गरीब लाश नशी वड़े हम लोग बस शीश कबाब ना मतलब सर पता नहीं चलता सर पैसे तक नहीं तक तकलीफ जबरदस्त में सर पैसे नहीं तो वो शीश कबाब उधर हमारे बंद नहीं करते अब्दुल्ला और शीश कबाब बड़े चाहिए ना सबला खाना सही है हाँ हमेशा शीश कबाब हाँ दमंग स्टूडेंटानो तुम्हारा सीधा नाली मान बता सर आवड़े न वाड़े न तास पल हुआ है ना देरशम तारीख है ना देरशम तारीख तो बता जमून मरकर ने खालिद द अजाडे न देवे चीज बहुत शराड़ा मत तो बारबेक्यू राड़ा न नगबिया साजिद बिया आज बारी था यानी सारा मत हुआ है गई बारबेक्यू चल वर्दी मुंडा को बखाब तो संगा देरशम तारीख हाँ संडे هذا ختم روز داغا او که او نه دا پاټلک دی نه دا موږ سټوډنټانو پاټلک دی اردو والا انګریزي والا پښتو والا ټول پکې شریک دي بورډ والا صحیح ها حالانکه ته څه تنظیم نه اختیاري لا زموږ راځم اختیاري لا تو کور اختیاري کوم په دې دروازه راشم دلته فرض کوم اداسي بیا وسم انا غاخذ زموږ خپل پروګرام اخذم سټوډنټ هم کنه قرآن صحیح قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو فرمائی کہ وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی پیغمبر علیہ السلام ته ته چې مسجد تراشي نو بلا ډېر حلقې جوړي خو ته طالبانو وال حلقه کې کېنه سټوډنټانو وال حلقه کې د طالبانو لفظ یو ویل دغه اقل زمونږ افیس سیکرټری غلی کلیم دغه دي صحیح لیکلي دي لیکلي دي سنډے 30th طالبان پارٹی اللہ اکبر واللہ فضل بعضکم اللہ تعالی فضیلت ورکڑے دے بعضکم علی بعض تاسل یو بل بانے پھر رزق پر رزق چالے یو شان ورکڑے دے رزق چالے بل شان ورکڑے دے رزق یوا ادویا مانا کہ واللہ فضل بعضکم اللہ تعالی فضیلت ورکڑے تاسل یو بل بانے پھر رزق پا حصول در رزق کے حاصل اولو در رزق کے نما تاستو ویلو کہ پا اسلام کے بلکہ اسلام کے سب پا انسانیت کے در رزق دا حاصل اولو دری طریقی دی رزق دا حاصل اولو دری طریقی دی نمبر اول دماغی صلاحیت نسخلق پیسے گٹی پسے گٹی ہاں په مغز باندې عبدالله چې پیسې ګټین دي پسې ګټي به څه کوي کله مکسیکان په شان بوري وچتای کوو نه چتای دې پسې ګټي په مغز باندې څه خلک داسې دي چې رزق ګټي نه هغه په قوت ګټي په بدني قوت باندې او څه خلک داسې دي چې هغه رزق ګټي ای په انویسټمنټ باندې ګټي بس درې شي نه دي صحیح او دې ته وایي وسایل معیشت صحیح ورته
وسائل معیشت الله تعالی فرمای مازمکه پیدا کړی دا وجعلنا لكم فيها معايش تاسو نه پکې وسائل معیشت پیدا کړی هغه څه دی نه خو یو نه شي هم نه کنه نه شي دا غبل استا په غیر حاضر کې تاسو دې مسخري کړې نه دا زمون درس داسې نه زمون د انګلیسي تفسیر ولدي کنه هغه وي مون په شوق ذکر راځو چې څور دلته درس روان یو مونږ چرته نختی یو وې زین مدل تن خطې شو په قاضي څه ویلي اوس به څه نو ته به من خطې چې راځي اوس به څه ویلي چې ما په څه به څه ویلي بل څه به څه ویلي والله فضل بعضکم الله تعالی دا عبد القدوس بیا سبق شروع کو کدی کرے بس کو کدی کرے بیا سبق بس کو نه لیم بنا د سزا لیم بنا دا د وشم نخلاصي او کنه دې ته موږ شروع کینو بیا څه ورشي صحیح نو بیا ته غایب بیا وزر را پیدا شي ها من ته ترته جمعه ته الله فتره شهادت سره ما ته اعتراض کتاب سره کلمه شي اصله کې دا د قران تفسیر ده کنه چې کانسټ او کانټینیوس اوري نو ځین ډیولپ کیږي چې میس کې کټ شي نو بیا به تاسو هغه بغدادي پاټه بیا ول سره اوس عبد الله ته بیا شروع کول سره نه په موټر جدا شه ده دلته دا باډي لینګویج په لوي نه کنه والله فضل بعضکم الله تعالی فضیلت ورکړی تاسو له یو بل باندې فر رزق په حصول د رزق نو حصول د رزق لپاره څو وسیلې دي 3 وسیلې دي سوره زخرف آیت نمبر 10 نواله ولما جاءهم الحق اكل چراغ دویتا الحق قرآن کله چې خلق تراغه قرآن اهل مکه قالوا ابوي هذا سحر دا جادو دی او جادو لپاره استعمال دا څه دی جادو دی وانا بكافر وامغر دی قرآن انکار کوونکی ور دی خبره کې فرق دی هغه داسې نه چې موږ د دې نه انکار کوو دا خبره دومره انسیسټینګ نه ده موږ د دې قرآن نه انکار کوو د دې معنا دا ده چې ډزنټ میټر هر څه چې اسمان زمکه تراشي او زمکه اسمان توفیجي موږ دا کمټمنټ دی چې موږ دا قرآن نه منو موږ دا قرآن نو دی وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وی ستاسو ډیوټي خدا چې میسج بکنوي کې ایس فار ایز دیئر کیسز کنسرن دی بکنو ایمان دراړي ځکه دا کمټمنټ کړی دی ایمان سره د کفر سره څه کړی دی کمټمنټ ما تاسو ته لطیفه ویله د خاوند له خدای چې خدای ورته ذکر داسې کوو کیږي تمام څه شو خالدا نه د چې رز ما خپل ته بوزره د زندار ومخته تعبد بخي ولما جاء ما وي ما یو سره خدای به سره ډېر زبان درازي کوله ناغه ورته بددعا ورته کوم بیړه به غر کشي او ورته دې معنا ده چې دا داول لري چې ولی الله ناغه ورته ستاسو کې شک ده پکې وی اولیاء چې د خدای دوستان په هوا ګرځي ته د ولی په ځمکه نشي ګرځي صحیح نو د مسجد تلاړو وی خدای دا توفیق راکړي دې د زبان درازه نه بد خبرونه خلاص نو الله ورته انسپایر کړي داسې لاسونه هوا ودرګه لاسونه هوا نو بس داسې بوالو نو چې د لاسونه هوا نو واقعي والو نو خپ هاي کلر ادا سے لاړو ها دا منټ کا کې کورونه غیر پاسه وګرځي راو منټ کا کې حساب ورته نو دا غیر پاسه دا څه خو وګرځي راو خدای ورته خو کتل خو په دوره هاي الټیټیوډ چې شناخت نه کېده صحیح خو څه خاص حرکات یې توکل او بیا واپس جمعه تراغه او په مسجد کې راکوس شو او چې مونږ یو کو بیا کور تلاړو نو بیا ورته خدای زمان درازي وکړه نو ته ورته ګوره خدای ماته ته ویلي بد دعا به مې خپل نه وځي بیړه به دغه کشي ای ورته ته ولی وی او زه ولیم وی اولیاء په هوا ګرځي نن وی یو راغله زمونږ د کور د پاتې داسې چکر لګو نو دا ورته داسې حرکت وکړه
ناغه فکر مند شه دغه مسجد کې وګرنه دا هل کې لس مل لري چې دا څنګه پته ده صحیح وی بیا داسې حرکت وکړه مونږه قربان وی بیا چې یو ټرن نه غوښتنه داسې وی ته کوم ځای وی چې لیدل لري وی زه کوم ځای ومنه دا زوم چې الوتم زکه هوتا تمام چې ولی هغه ورته دا لکه ریکونه کېږي کېدا زکه چې هغه حکومت نه کړو چې د تصدیق کوم رسوایی به کوم وقالوا ادوي لولا نزل هذا القران ولن نازل شوی دا قران على رجل من القريتين عظيم فيولوي سړي د دو شارو باندې قريتين معنا دو شارونه او رجل عظيم لوی سړي د دو شارو او دو شارو نو سمورادو یو مکه او بل طائف یو مکه او بل طائف د مکی لوی سړي د دنیا په اعتبار ابو جهل سوکو ابو جهل اور طائف لوی سړی نعیم ابن مسعود چیف اف طائف سو نعیم ابن مسعود ابو جهل خدای تبارک پلانت شو او نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ غزوه احزاب په موقع باندې ایمان راړه مسلمان شو نو صلی الله تعالی فرمایي چې ها اوس دایبه ماته ځای خی چې قران پلان له ورکول پکار دي پیغمبر پلانې جوړول پکار دي چیف اف مکه یا چیف اف طائف د دې اپروچ کیپټلیسټ دی کوم اپروچ دی کیپیٹلسٹ اپروچ دے سیدھا دین هم چاله پکارو مالدار سړي ده صحیح نو الله تعالی فرمایي چې نبوت خو زما رحمت ده نبوت سره اهم یقسمون رحمت ربک آیا دیب تقسیمی رحمت در ربستا دغه وګوره دا ټول داسې آیا دیب تقسیمی رحمت در ربستا دیب د خدای رحمت له ځای چې پلان له ورکول پکار دي الله تعالی وی نبوت خو پریدا چې چا په مرده نه دی ما د دنیا تقسیم د چا په مرده نه کړ خپل به کړی دی صحیح نحن قسمنا بینهم من تقسیم کړی دی بینهم یزددوی کې معیشتهم وسائل د معیشت دوی فی الحیات الدنیا پسون له دنیا کې دا تقسیم مونږ کړی دی نو هغه وسائل د معیشت سودی درې دي نمبر اول صلاحیت دماغی څه شي صلاحیت دماغی یا وسڈم چې ورته وي نمبر 2 قوا بدنی صحیح فزیکل قوت فزیکل پاور او نمبر 3 انویسٹمنٹ وسائل مادی هغه څه وایي وسائل مادی نو سیف الله خان سره فار ایگزامپل پیسې نشته او صلاحیت دماغی شته صحیح نو چې کومه کمپنۍ سره پیسې دي هغه سیف الله خان ته محتاج دي صحیح سیف الله خان د دې وجه سره پیسې ورکړي په سبانه په دماغي صلاحیت باندې خو سیف الله خان سره دماغي صلاحیت هم شته دغه مادي وسایل ورسره سلګ ډیر شته خو سکور کې چې د کنسټرکشن کار دی هغه بیا د قوت سکورونه دی هغه د پاره بیا د محتاج کړي د مکسیکانو ته هم دې په دې محتاج بیا مکسیکان به راځي غي بکار کوي صحیح دغه دنیا چلیږي ها ورفعنا بعضهم فوق بعض دا دې چې په خپل کې یو کوي په نه کول به مشکل روان کړي صحیح دا څه چې دا قرآن سنت سنتان طالبان په مسجد کې په مسجد کې نو یې حلوا نه پخو څه شي حلوا نو یې پخو به کو چل چل ورځي نو یو طالب مال شرک اسمان واره دي سو کس مراد شرک اسمان وای بیا خو مزو کړو لاړو په کسان او غړي او سوجي او شکر او بورا او میوه او دا ټول راړ صحیح راځه کوم شرک اسمان جوړه د په خپل سره کړو وېس ولا اوای الوای څنګه وېس ولا نو چې خو ته دا څنګه الوا دا وې دا یو قسم د نل اصلاحات دي صحیح څه په لاره نو شرک اسمه کنسټرکشن ورني هغه ورکول یو قسم دی دا سوا ته کیږي د پاکستان د بار دی اړیا او واپس پر سبق تھا والله فضل الله تعالی فضیلت ورکړي دي بعضکم علی بعض تاسو له یو بل باندې پر رزق په حصول د رزق یا پر رزق په ملکیت د رزق نو امام بخاری یو حدیث نقل کړی دی او دا حدیث ډیر قیمتي هر یو حدیث قیمتي دی سیف الله خان دا نه حدیث قیمتي دی کنه او بیګا چې کوم اوره
هغه دی ولیکو دا مولیکا دا خو بالکل پوره ژوند دی یعنی د پیغمبر اسلام هر یو خبره یو سنټنس وای دنیا پکې راځي مچ اوس نه دی ورنه ها دې دیوالې هغه دی اورېدل دي چې ځان دی اورېدل د اودوغه کټی راوړي نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم اللہ تعالیٰ تاسو میس کے رزقکم دا سے تقسیم کرے دے لکه خصلتونه چې تاسو میس کی تقسیم کړی دي لکه څه تقسیم کړی دي خصلتونه تاسو میس کی تقسیم کړی دي نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي وان الله یعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه اللہ تعالی دنیا هغه چاله ور کوي چې څوک خوخي هغه چاله ور کوي چې نه خوخي نو بلا ډېر مسلمانان دي بلا دنیادار دي او بلا ډېر کافران دي بلا دنیادار دي بلا ډېر نیکار خلک دي د دوه وخت روډای ته مسکینان دي او بلا ډېر غیر مسلم دي فټپاتونو باندې پراته دي نو اوس پته ولګی دا چې د دنیا او د دولت ورکړه دا د خدای د محبوبیت یا د دشمنیت دلیل نه دی که د خدای د محبوبیت دلیل وي نو بیا به صرف دوستانو لور کوله دشمنانو سره هیڅ شي نه صحیح او کدا د خدای د دشمنی دلیل وي نو بیا به صرف دشمنان لور کوله دوستان سره به هیڅ شي نه حضرت عثمان سره بیا دور نه و عبدالرحمن ابن عوف سره بیا دور نه و اوسم دنیا کې بلا نیکان خلق دي صحیح ادم اورور ماته مونږ ویل کمپنی طرف نه کیمپ لګولې د زلزلہ زګانو پر نه بس سره راغی او یو لک روپۍ چک ورته او به چې بس دا اسلام آباد پر ورزم نو زدا غواړم چې د خلکو ته شی ورکورسي د دې وجه ټوله پیسې یو کم کې نور کوم چې تقسیم شي نو کدی یو نه ده د بلبورس سپوږ دا خلک شته ها نو حضور اسلام فرمایل وان الله يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه الله تعالی دنیا هغه چاله ورکړي چې خوشي وي هغه چاله ورکړي چې خوشي نه فمن اعطي الدين وان الله يعطي الدين لمن يحب الدين الله تعالی هغه چاله ورکړي چې خوشي وي دا موږ مسلمانان ولیو ځکه چې موږ د خدای خوشي یو صحیح دا موږ د قرآن طالبان ولیو ځکه چې موږ د الله تعالی خوشي یو په دې زموږه شکریا ده دا وی پیوګه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو ډیر خشایر حضرت علی ډیر خشایر حضرت علی رضی الله تعالی ډیر خشایر وی رزینا قسمت الجبار کینا لنا علم وللجهال مال وی د خدای په تقسیم باندې ډیر خوشاله یو موږ له په دین پوهه را کړی دا جاهلان له پیسې ورکړي صحیح فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال اذا مال کو زر جلد زود ختم نشوي ختميږي به یعنی ختمېدل ان سنس یا خو به دا سړی بایلی مسکین بشي یا به دې مرشي ته لاړ بشي خو بیا هم بایل نه دغه په لاس سره دغه په حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې انسان مري نو د مرګ نه لږ سات وړاندې د درې دوستان وي څو دوستان دي درې دوستان وي یو د مال بل د اهل او عیال او درې د اعمال دا درې دوستان دي پیغمبر علیه السلام فرمایي اے د تستر په پټي شي دا دوم باندې یار بل د خواغه ځان ډیسکنیکټ کړه یدي د سترګې پټې شوې هغه ته د انهریټنس اسلام متوجه شو په چې څنګه د سترګې پټې شي نو کله د فن کړي دې کنه د فن کړي بس د ملکیت ته هوت د مړي ملکیت نه د مړي بس د خبره ختم شو صحیح نو خو انهریټنس ورته متوجه شو چې دومره د فلانی او دومره د فلانی او دومره د فلانی او دومره د فلانی نو ته خو یعنی د مال دا پیغمبر اسلام فرمایي دا دومره بے وفا دوست دی دې پس تاسو کې پټې دې پاغه یاري ختم کړه صحیح او دیم حضور علیہ السلام فرمائی دا اہل و عیال یعنی فیملی والا حضور علیہ السلام فرمائی دا غیر دوستی صرف تر دفن پورے دا سورہ پورے دا قبر پورے دا بس یہ دفن نہیں کی اے وہی دعا ورتا راضی شدو صحیح پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغیر ڈسکنیکشن بس یو شریف دا ډېر وفادار دی که خدای او کبد دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دومره وفادار دوست دی چې پریدي دی نه یا به جنت ته رسي یا به دوزخ ته رسي دې دا سره دې پرې نو پیغمبر اسلام فرمایي چې کوم دوست دور او وفادار دي دا غد خواله کوشش وکړه څومره قیمتي خبره پیغمبر کړی صلی الله علیه وسلم یعنی یو عام جاهل سره په دې پاسانه وي څنګه ځنه والله فضل بعضهم الله تعالی فضیلت ورکړی تاسو له یو بل باندې پر رزق پر رزق
فمن الذین پس ندی آغا مالکان فضلو چی اغیل فضیلت ورکلے شوئے دے برات دے رزقیم اغیل ندی ورکون کے دمال قلالا ما ملکت ایمانو غلامانو خبلوتا اس اللہ تعالیٰ فرمائی دے خوگورا مطلب چوز دا کم سڑے چی خدای والا مال ورکڑے دے ارادت و ملکیت کی بلا دیر غلامان او وینزی ہوندی خدای وی دے بکل دیتا تیار شی چی دا خپل مال دی خپل غلام لورکی نتیاری فمن الذین فضلوا پس ندیا کسان چی فضیلت ورکشوی دے مالداران ورکون کی دمال قل علا ما ملکت ایمانهم وینزو غلامان اخبرتا فهم فیه سواء حتی چی دوی پاگی کی برابر شی زکر چی دا غلام مملوک دے ادا مالک دے مالک بکلم دا مملوک ذات سر شریکو نگلی مالک بکلم دا مملوک ځان سره برابر شریکونه ګڼ الله تعالی فرمایي بیا په تاسو باندې کوم څه ناور پي خیر خدای به خوباسا چې زما مخلوق ما سره شریکان کوي دا مثال دې لپاره ورک نو دی وجو فرمایي چې اف بنعمت الله یشهدون آیا دا خلق د نعمت الله نه انکار کوي والله الله تعالی غزا دې جعل لكم چې پیدا کړی دي تاسو لا من انفسکم د نوع تاسو نه د جنس تاسو نه ازواجن جوړې تاسو نو څنګه انسانانو نو زمونږ خزي موږ انسانانه پیدا کړی دي خزي انسانانه دي نو غیله مېړوم څوک ور کړل انسان ولا ور کړی دی کله د خدای قانون داسې فطری ها چې انسان به واده کوي خري سره زموږ شیخ وی د کله دا قانون دی فطرت چې انسان به واده سره کوي خري سره کوي یا الله زموږ شیخ وی چې موږ خود ته ته راوځي چې دا ولا څه کوي ته نو الله وی دا زما احسان دی چې تاسو له جوړې تاسو د جنس پیدا کړی دا جباری ځان کې خبر راځي خو دې به درس نه رسو کوي والله جعل لكم الله تعالی پیدا کړی تاسو لا من انفسکم د جنس تاسو نه ازواجا جوړې تاسو وجعل لكم پیدا کړی تاسو پارا مې ازواجکم د جوړو تاسو نه بنینا زامن وحفدتا انوسی حفده معنا نوسی تاسو نو څه وایي ورزقکم اللہ تعالی روزی در کرے تاسولا من الطیبات پاکیزہ سیزونا نو اس پتہ ہو لگے کہ خدای وہی ما تاسولا پروویژن در کرے دے پاکیزہ سو دین you are bound to seek for پاکیزہ صحیح چتب لگیا ہے یا دا حلال طلب بکے یا بسکے دا حلال طلب بکے غلے بنکے چیٹنگ بنکے فراڈ بنکے حرام بنکے سکا اللہ تعالیٰ فرمائی ما روزی در کرے دا پاکیزہ اس تب باؤں دے چلے پاکیزہ طلب بکے ورزقکم من الطیبات روزی در کرے دا اللہ تعالی تاسولا من الطیبات دا پاکیزہ شیوننا افا بالباطل یومنون نو اللہ وی عجیبہ خبر دا دغا خلق چی باور سر دور احسانات کری دی دی بیان پا باطل بانی ایمان ساتی پا خدای بانی انکار کری خدای نے انکار کری اپا باطل بانی اپا بالباطل یؤمنون آیا بیان خلق باطل بانی ایمان ساتی و بنعمت اللہ هم یکفرون اپا نعمت دا اللہ بانی کافر کی خدای وی امیزنگ دا دیر عجیب خبر دا عقل ندر خبر دا لیکن من پختو کی سڑی تو کتاب بے شرم و نظر نو دا گویا اللہ تعالی مول شرم رکھئی کہ ما تاثر رسول ہے تاثر شرم و نظر دی کہ تا شرک کوئی دا خدای نے نعمت نے انکار کوئی اللہ یو نمانے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او دوی عبادت کئی دا اللہ نالاوا ما دا آغا شے لا یملک لهم چی اختیار نلری دوی دا پارا رزقن دا رزق من السماوات ند اسمانونا والارض ند ازمکنا شیئن حسن نو دا اسمان ند رزق راضی پر شکل دا باران کی اسمان ند رزق راضی پر شکل دا باران کی رزق باران نی ازمک درگونا کئی نو کہ ازمکی او بنیشتا کارزن اوشتی بیا باوڑای اوچی دی بیا ٹیوبویل اوچی دی بیا نبیان نالای ٹولے اوچی دی نو رزق بکم دانا پیدا کی دیو جن اللہ تعالیٰ وفی السماء رزقکم چستاسو اصل رزق دا پاسمان کی اصل رزق دا آغا دانا رزق را کل نشی زمکہ بیا رزق نور کئی بنیاد کم دانا جوڑی گی آلتانا ما لا یملک لهم دا عبادت کے بغیر دا اللہ نا ما دا آغا شے چے اختیار نرے دوئے دا پارا دا رزق ورکولو دا اسمانونا دزمکنا شے انسلک ونہم ولا یستطیعونا ادا داوی پا وسک نرے چے رزق ورکی دوتان چل رزق ورکولشی اللہ تعالیٰ نا علاوہ برسو چل رزق ورکولشی
فلا تضربوا لله الامثال، پس تاسو مو جوړوي د الله لپاره ایکوالز. امثال معنا ایکوالز، مساوي. تاسو مو جوړوي الله تعالی لپاره مساوي. ان الله يعلم، تاکي سره الله تعالی پوهیږي، وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پوهیږئ. ضرب الله مثلا، او الله تعالی فرمایي چې دی وګوره، یو الله تعالی دې چې قدرت لري په هر شی باندې، بل مخلوق دې چې الله ونه غواړي په هیڅ شی باندې قدرت نه لري. صحیح، مونږه قدم اخلو او ګرځو، صحیح، دا قدرت زمونږ لري، الله را کړی. که اوس الله غواړي چې دا زده نه شي، دا زده نه شي، او څه ته ودا څنګه؟ ها؟ دا تاسو په اساس چې کله الله غواړي. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، اللہ تعالی بیانې مثال د یو عبد د یو مری مملوکن چې د بل چا مملوکی لا يقدر على شيء، په هیڅ شی باندې قدرت نه لري، حتی چې د خپل ځانو مالک نه دی. د ځانو څوک مالک دی؟ مالک دی، اونر نو ماستر دی. یعنی مری چې دی کوم چې ماستر دی هغه مالک دی. دا سره چې کم کسب کوي، بادار اختیار مند دی. دا مری چې دی په خپل اختیار باندې څه شي کوله، که کوله شي د چې څومره څه ګټي هغه د چا ملکیت دی؟ د بادار. صحیح، لا يقدر على شيء، قدرت نه لري هیڅ شی باندې. نو دا یو شو. ومن او بل جانب تا کس رزقناو، چې ورکړې دې مونږه رزق من لا د جانب خپل رزقا حسنا، بهترین رزق وافر، فهو ينفق منه، اگر خرج کوي د دغنا سرا وجارا، سیکرټي او اوپن، یعنی با اختیار دی. نو الله تعالی فرمایي یو جانب ته داسې بنده چې د خپل کسب مالک نه دی، او بل طرف ته داسې بنده چې هغه د هر شی مالک دی او هغه په خپل اختیار باندې هغه شی تقسیموي. اوس الله تعالی فرمایي چې هل یستوون، آیا دوی برابر دي چې یو بل سره؟ قطعا الحمدلله، ټول تعریفونه الله تعالی لدی، بل اکثرهم لا يعلمون، خو مجارتی د خلکو خبره باندې نه پوي. نو دا الله تعالی موږ له مثال راکړه د پوهې لپاره چې په انسانانو کې دا دوه طبقه چې یو مریه دی چې د خپل کسب مالک نه دی، بل بادار دی چې هغه د هر څه د تصرفاتو مالک خپل مال په خپل خوخه باندې صرف کول شي. الله وایي هغه یو بل ایکول کېدای شي؟ نه. نو پروردګار علم وایي زه چې د هر شی مالکم، ما سره د بوتان او د غیر الله څنګه برابر کېدای شي؟ مثال صحیح شي. اوس ورپسې بل مثال ورکړي چې وضرب الله، بیان الله تعالی مثال رجلین، مثال د دوه کسانو، احدهما ابکمو، چې یو دا وي ګونګا دی، ګونګا په خبرې نشي کولای. دا کوم سړی چې فطري طور خبرې نشي کولای، د شنواب نه وګونه نه. صحیح، یو خدا ته چې سړي خبرې کولې او وروسته په چلو شو مفلوج شي یا فلج شي یا چلو شو، صحیح، دا وګونه ټیک وي. حکم سره چې فطري طور ګونګا پیدا شي دا وګونه نه، دا ټیکنیکل مسله ده. نو دا اب کم چې ده دا هغه چې فطري طور پیدایشي طور ګونګا ده، نو دا وګونه نشته. صحیح، نه خپل ما په ضمیر ایکسپرس کول شي، نه د بل خبر اوري. احدهما ابکمو، چې یو دا وي پیدایشي ګونګا ده، لا يقدر على شيء، چې قدرت نه لري په هیڅ شی باندې، نه په وینا نه په اورېدو. په هیڅ شی باندې معنا یعنی نه وینا کول شي او نه اورېدل کول شي. وهو کل على مولاه، اده بوج دې په ګاډي خپل باندې. تاسو بچي حکم وي دې تکلیف دې کاری الله تعالی څوک نه مبتلا کوي. بچي به دې سړي ضرورت درګي، درځي کوم درځي لکه چې غریب یعنی ادم مور پلاس په سمجھ کې نه چې څه غواړي. صحیح، نو دا مور غریبه د دې سترګونه د اختیار او شکر روان شي. کله پلارم کډیر جابر سره وي هغه چې د بچی دې کیفیت ته ګوري، دا غم سره کې وشي شي الله. نو دی وجه الله وای چې دې بوج وي برډن وي. وهو کلونو دے بردنوی علا مولاو پخپل گاڑین بانے سرپرس بانے اینما یوجیو ککم جانب دے مکیل آیات بخیرین دے حس خیر راوڑے نشی ذکا خیر راوڑل خو یا بخپل سے ایکسپریس کے یا بدبل چا آوڑے. نو دے خپلم نشی ایکسپریس کو دے دبل چا عملہ نو سخیر براوڑی. هل یستوی ہوا، آیا برابر دیشی دغا گونگا ومن او آشخص یامر بالعدل، کہ اگا انجائن کئی نور خلقوں بالعدل. بالعدل مانا پو بیلنس زندگی بانے، عدل مانا
متوازن زندگی باندې په خپل په زندگی بیلنس ته نور سو کوم گایډ کړي. نو الله تعالی فرمایي چې یو طالب ته یو داسې سره چې په خپل گایډ دی او نورم گایډ کوي او بل طرف ته دا ګونګي خدای وایي دې ډول برابرې دي. د دنیا په یو قانون کې یو بیوقوف ته وړاندې ودرځي دا ډول برابر دي ایکول اپو نه ایکول څه کې دي شي دا یو د نورم گایډ دی دا ګونګي غریب په خپل پسند کیږي. صحیح. نو الله تعالی فرمایي او زما حیثیت د میا مر بالعدل د چنورم گایډ کو دا چې ما سره کوم شریکان نو کړی د حیثیت د پیدایشي ګونګاله نو دا ما سره څنګه برابر کړی. الله تعالی څه عجیب طریقې سره ساده خلق کوي. صرف لخن ساده خلق څومره ښه طریقه باندې. ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم اجدا کوم سره په گایډنس دی او دې په نه غلارم روان دی. ولله غیب السماوات الله تعالی د پاره د الله ملکیت کی دی ټول پوشیده سيزونه د اسمانونو او د زمکه. وما امر الساعه او ند معامله د قیامت الا کلمح البصر مگر پشان د رب دسترګو. دیکھو ګور الله تعالی فرمای چې دنیا روانو او بیا د دنیا روانو لباس انسانان را ژوند کوم دا زمانه پر سلنګ کی پروسیجر نه دا د نیم سیکنډ کار دی. صحیح. هغه زمونږه را خیر ونه په څوره سات بس په شپږ منټه کې دنیا ته شپږ منټه کې داسې دنیا تباہ کړې چې کړه اسمان لاندې غریبانان نشته حکومت له چل نوړي ټول دنیا ورمنډه کړې ده ټول دنیا له چل نوړي مړي پراته دي د سلیبونو لاندې چل نوړي څنګه راو بس. نن می اخبار کې خلک لیونی شو شاک دومره زیات. نن می اخبار کې یو خبر مستو بالاکوټ یو خام ده تماشا نه بالاکوټ کې یو سړی چې خدای مورې خورې رورې دو بچي دا ملبې لاندې پراته دي. صحیح. او هغه ورته نه ته درې ماشومان دي ورسره یو د شپږو میاشتو دی بل د 2 کالو بل د 3 کالو دی او یو خوراک ورسره نو ماشومان ورته جوړل ماشومان ورته جوړل له خوراک دی وځي دا بالاکوټ کې د سر دریاب روان دي روان دي دریاب را دا غسړي زين دومره خپل شو چې دوی وړه مشمای دریاب ته ورغلو. الله مو ساتي. وما امر الساعه او ندم عمل د قیامت الا کلمح البصر مگر پشان د رب دسترګو او هو اقرب یا دینهم زیات نزدې د دینهم کم ټایم کې الله تعالی دنیا والو رشي او دینه کم ټایم کې دنیا آباد ورشي. ان الله على كل شيء قدير تاکي سره الله تعالی پاسه باندې قدرت لرونکی دی. والله او الله اخرجکم راستلی تاسو پیدا کړی من بطون امهاتکم د خېټو د میندو تاسو نه لا تعلمون شيئا تاسو نه پوهې دی په شی باندې. اوس کله چې معصوم پیدا شو په څه شي پوهې پس پوهې نه پوهیږي. وجعل لكم السمع او الله تعالی تاسو له درکړي دی وګونه والابصار سترګې والافئده او عقلنا والافئده معنا عقلنا افئده معنا اصل زړه او د عقل مرکز کوم ځای دی؟ بنیادی مرکز زړه دی. صحیح. دا زړه پاس کې چرته دماغ وکړه. نو صلی الله تعالی فرمایي چې کله ته پیدا شې په هیڅ شی باندې نه پوهېږې ما د وګونه درکړي دي اورېدو لپاره څه دکړه کې په څه باندې په وګونو باندې ما د سترګې درکړي دي لیدو لپاره څه دکړه کې په څه باندې په سترګو باندې او ما د عقل درکړي دي پوهې لپاره څه دکړه کې په څه باندې په عقل. الله تعالی وایي دا دومره ناپوهه ماشوم چې د پوهې دی انداز ته رسول الله علکم تشکرون بیا خدای دې خو بس خدای شکریا خدا کوو کنه لعلکم تشکرون دې د پاره تاسو شکر وکړئ. اولم یرو آیا خلق نگوری الاتیر مارغان ہوتا مسخرات کہ دی سنگ مسخر پی جو سمائے دا اسمان کو فضا کی مسخر دی مانا یعنی اللہ تعالیٰ وہی تو مارغان تو گوری نا چلی گیا دی وزر خدای فضا کی علوزی فضا کی علوزی بلزہ اللہ تعالیٰ فرمائی چی اس تاسو نه یو تپوس کوم چې دا دې په فضا کې الوزی نو چې دا وزر دانی ولي کله مارغه چی کله وزر خدای نه دغه څنګه ولې رواني. نو الله تعالی وایي دای باعث ته چې په مکه را پریوزي او کنه چې داسې خدای نو دا باعث دی. صحیح. ځکه دوه مختلف صورتونه دي دوه سری مختلف. واقعي مونږ هم کنفیوز کړو په دې سوال کې کومګه وو چې دا دې دا وزر داسې خدای نه دی وجه د پریوتونه بچته پس مکه ته را پریوزي چې دا وزر الله تعالی وایي چې کله نه په دې بیا ولې را پریوزي. صحیح. او کته وایي چې نه دې څنګه را پریوزي دا وزر دا تمیغه نیولې دی وجه د پریوتونه محفوظ ده. خدای وایي چې کله دا څه خدای نه بیا
یو پکار شرا پروته سورہ ملک شیر شاہ دا قرآن سے خوږې خبرې کوي کنه کوي آیت نمبر 19 ومکاتو اولم یراو الی الطیر آیا خلق ندی کتلی مرغان ہوتا فوقهم د پاسر دوی صوافات بیتا صوافات ہوئی سب سے تو وہی چنیت سیدھا صوافات چنیت نے ان کی دی وزر اخبرولا صوافات چنیت نے ان کی دی صلا وزر اخبرولا بس نہیں ہوئی وَيَقْبِضْنَا اور دا سے قبض کئیے خوزئیے صحیح کہ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھے تو ورطا عقل اپلائی کا چھے دے دا کم شید وجل پریوتون بچ پاتے رہے چھے دا صوافات چھے نیغی نیونی دی وجل پریوتی نچے بیدا سے خوزئی پکاوی زمکی لرا گلے صحیح اور کتوائی چھے نسو دا وزر خوزئی دا دی وجل پریوتی نچے وقتی نیغی نیولے نبی پکاوی درام سر زمکی لرا گلے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ الٹیمیٹ اینڈ دے سوال جواب دارے کہ ما یمسکہن الا الرحمن محفوظ نسات دویل پریوتون مگر رحمان انہو بکل شیء بصیر دغا اللہ تعالیٰ ہر شے لواج کہ ان کے لئے پاغے بانے پر نظر نہ مرکوز کری دین اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ایکچولی یہ خوبرہ دا اس کو ٹیکنالوجی دین جو بلکہ دا خبری پاسان ہے ذہن کی راضی دا خبری پاسان ہے ذہن کی راضی کلچ دوی دے سپیس تسلیم شٹل لیگی چې شٹل کله لیگی نو دا شٹل چې کله لانچ کوي صحیح نو د دې دوه طرفونو ته سره کېدلی دوه راکټونه لګېدلی صحیح او اکاؤنٹ ډاون چې شروع کی 5 4 3 2 1 اگنیشن نو درې واړه سيزونه all together ignition صحیح اوس دا شٹل خو روان شي خو دا غدواله کوم راکټونه چې دي دا بوستري نو دا دواړه بوستري دا کنسنټریټ کوي په هغه شکل باندې چې څو پورې هغه آربټ ته نه رسولې چې څو پورې هغه آربټ او کوم ځای د دغه راکټونو د دغه سنسر چې کوم کنسنټریټ ته غریزي هغه دا غوښنه نه پاتې او بیره کوي راکوځي څنګه عبد الله خان دغه څه ده او صلی الله تعالی فرمایي چې دا ټول سيزونه دنیا کې کنټرول روانه ده زه په نظر ساتم زمانه نظر ریزي دي زمانه نظر ریزی دی چاہیے دا شکر دنیا کنٹرول ساتھ لے دا ایک لوگوں نے میں نظر پڑا کہ آسمان پر بکرا پڑی تھی خبر دین کے مرغے پر اپنے آسمان پر بکرا پڑی تھی ساجبہ قیمتی سائنٹیفک خبر اور ذہن کرا کرنا دی وجہ ہوئی کہ انہو بکل شیء بصیر اللہ تعالیٰ ہر چیز تکتن کرے صحیح اس پر ہر شے بانے مساوی نہ کر جو دنیا پر ذرہ ذرہ بانے مساوی تو دی وجہ کو دنیا سموتھ کی روانہ دورہ نہیں چاہیے سموتھی روانت اور اے چی اللہ تعالیٰ کا نظر داسی ودرا کی بس دنیا بیڑا گا کرنا ود ان سیکنڈ صحیح خبر ابھی علاقے حیثیت داتے رہے لکہ بٹن سے بند کر بس لیکن ایسے پھر سکے الیکٹرک بٹن آ سکے وما اولم یراو واپس پر سبقتا علم یراو الطیر آیا خلق ندی کتلی الطیر مارغانو تا مسخرات چی سنگ مسخر دے پیجو سمائے پا فضا دا بلندہ کی سما مانا بلندہ او بلندی او جو مانا فضا بلندہ فضا کے ما یمسکہن نسات دویلے پریوتون الا اللہ مگر اللہ ان فی ذالکا تاکہ سرپ دے کے لآیات نشانے دی لقوم آقون پارا یومنون چیمان راڑی واللہ اللہ تعالی جعل لکم اللہ تعالیٰ پیدا کرے تاسولا من بیوتکم سکنن پکورن استاسو کے سکنن آرام نیو سڑیلا چې خپل د خټو په جونګړه کې کم آرام ورځي دا ولې د بیرونی هل په محل کې نه ورځي صحیح ده سفر خان تعالی چې په خپل بستر باندې چې کم سره ته مانوسه کم سره ته مانوسه دا خټو په جونګړه کې چې کم آرام تعالی ورځي ته د قندهار په سارا کې اوسیدونکو سره هغه د خپل ټینټ نه پاسوا او بوې ز ارتا پار کې بشپته راکا د غستګې نه پټيږي صحیح ځکه یې سره اونس لري هغه شی سره اونس لري داغه بیت سره هغه عادت نه دی الله تعالی فرمایي دام زما قانون دی چې ما یو سړي فطرت داسې پیدا کړی د آرام په خپل بستر باندې خو ورتي
عبدالله اوس عبدالله چې سفر کوي نو پیسې هم ګټي او تاسو ته وکړه وای ذهني سکون ویلته خپل کور چې هر څنګه دی خدای او کبد دی زړه دې څنګه چې هغه ته واپس کړي په خپل بستر او پریوته والله جعل لكم متنبی د عربي او شاعر دی متنبی د عربي لکه د رحمان بابا یا لکه فارسی کې مولانا روم متنبی عربي کې دغه مشهور شاعر دی هغه وایي وكم منزل في الارض يألفه الفتى كم منزل في الارض يألفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزل وې ډېر دنیا وې ډېر شایسته ځایونه وې ځوان سره اسه يحوي بال دا ولې دا لوټ شو كم منزل في الارض يألفه الفتى هغه وې ځوان سره هغه لګي په دنیا کې ګرځي کنه ګرځي شریټن کې او هیلټن کې فلان او فلان او فلان او امریکا کې هم فرمائی وحنینه ابدا لاول منزلی پجله تنهایی کی د زړه आवाज هغه د قندهار د خاور کور چې کوم کړه د ورکوټواله تیر شوی هغه د زړه आवाज داګه د پاره ته دی وجه فضل تخفعی ځن تیری یا هم کال دوه کال بعد بس زمير پښکې یاره وځم صحیح مونږ ته پوښتنه کو چې شیچا څه وي قندهار ترسه دی صحیح هغه ته پته ده چې قندهار کې سړک هم د مرزي نشته کښته بچ یا ټوله کډی دي او خاوري دي او ګردونه دي خو وجه ورکوټواله د تشل زړه आवाज ده زړه आवाज ده چې اله پیدایش ځای ته بزم چې کوم ځای ما خړپوسه کولې تاسو خړپوسه وای ماشوم خړپوسه چې کوم ځای ما خړپوسه کولې او خاطر پړلې ما خاطرونه سړي طبيعت جوړ شوی دی د دې وجه هغه طبيعت چې وینې سره خاطر د ابتدایي کې او خاطر راځي چې راشه والله جعل لكم الله تعالی پیدا کړی تاسو لا من بیوتکم فکورن استاسو کی سکنن آرام وجعل لکم او اللہ تعالی پیدا کرے تاز پارا من جلود الانعام دا سرمنو دا مواشیونا بیوتن کورونا تو ٹینٹونا آغا زمانہ کی دسنا جوڑے دا التا خدا فیبرکس نو سنتیٹک فیبرکس وا زمانہ کی نو آغا زمانہ کی بٹین جوڑے دا دوشت سرمنینا ٹینٹ با جوڑے دا میز یا دا تاسو وزوای کی بيزوای وزا د اوزې د دیوښتونه نه د دې نه به ټوکر جوړ به هغه نه بس جوړېده ټانک به جوړ خیمه الله تعالی فرمایي چې د مواشیو د سرمنو وړ تاسو له کورونه جوړ کړی دي ها څورته ګرځي تا کوشانه او وجعل لكم اللہ تعالی پیدا کرے تاسولا من جلود الانغام دا مواشیو دا سرمنونا بیوتن خیمی تستخفونها چی تاسو اسانو جتویدا یوم زانکم چی پا کم ورزبان کوچ کوئی اوتلل کوئی اللہ تعالی وی بس دا سے پورٹیبل کور دے سره کوچیان دلته تیرا دي دا څه پورټیبل کور دی یې چې اراده کوي سار بزو بس سار مازه راځي سره را پورټ کې دوه په پاسه کې دی الله تعالی دا څه کورونه مې جوړ کړی دي تاسو چې ډېر اسانه وشته وای تستخفونه معنا اسانه وشته وای کرین ولوم نه پکار ها مبلغ تستخفونا جتا سو آسان چته وای یوم ثانکم پرواز دروانه دوست تاسو ځوان معنا ها ډیپارټینګ و یوم اقامتکم اپرز دستے استاسو بس آسان کار پوچھنے بیاس لے رہا دغا کیو سلور موجیز در ٹک کیو سرمنتہا برسائی اگو لوتر ویرا نہیں ڈننا ہاں وہ چائے پہا گئی اس سو گئی بس پور جوڑ سے 10 منٹا کی اس سو گئی اس چائے پہا گئی ومن اصوافیا ادوالائی دا لیمبنا اصواف صوف دا لیمب دا اول کوئی ومن اصوافیا تاسو لیم تاسو آئی پسو اچھا منگا پسو چیوئی نا دی میج نر چیوئی اگی تب سو آئی دا میج نروی دا گوٹ نر چیوئی اگی تب سو آئی او دا تاسو دا لیم چی دے ندر ہاں مادی تا منگا دی مادی تا گڑا وائیو او دی میل تے گڑ وائیو اوز گڑا وائیو منگا اگی تا بیزا وائیو اگی تب سو آئی ومن اصوافیا ادوڑای دلیمنا واوبارها اد پشم دوشانونا واشعارها ادوشتانو دمیزنا دتاثر پانم پیدا کرے دے اساسا سامان نو خلقنا صدر جوڑی
कपड़े की जोड़ाई, स्वेटर की जोड़ाई, कारपेटर की जोड़ाई, सही असासन सामान व मतागन और एंटरटेनमेंट इलाक़ीन तरियो फिक्स टाइम पूरे सही नोस मुंगे चतल तो दगतल सुदे रास मास्ता अवर तकलीकली पेवर लैम वूल मुंगो दा स्वेटर बागलो सही हालांकि द सिंथेटिक फैब्रिक्स दागे और शायद गोया मुमकिन है बजाय शाइस्ता करी होता तो आगा वार नशी दर कोले कम से दा लैम वाला रखई ओ बल चते चाहता हुआ है दाशे दे दा इटाली जोड़ दे भूल ले सऊदी रस्ते सड़े पियो निमसल डालो बाने रस्ते हालांकि आगा से तो सिंथेटिक फैब्रिक प्लस डालो को मिलाओ सही अल्लाह ताला फरमाई वो मतागन एंटरटेनमेंट है वो मतागन और एंजॉयमेंट इलाक़ीन तरियो फिक्स टाइम पूरे वल्लाह अल्लाह ताला जाल लकुम पैदा करे ता दपारा मिम्मा खलका पागशैन के चुकदाए पैदा करे ज़िलाल शेल्टर्स ज़िलाल माना शेल्टर असक वही साये था सदा साया था दिल तक माना था शेल्टर वजाल लकुम अपैदा करे ता दपारा मिनल जिबाले पकड़ो के अकनान ताखाने अकनान ताखाना हुआ हाँ वजाल लकुम अपैदा करे अल्लाह ता दपारा सराबीला गारमेंट्स सराबील माना दो शैन यो सराबील भी तमीज तो सराबील हुई और देता सराबील हुई तमीज तो सोई सराबील और देता सराबील बस दबी और दो फर्क थे वजाल लकुम अल्लाह ताला पैदा करे ता दपारा सराबीला कमीसुना नदीसत मुराद ड्रेस थे सिर्फ कमीसुना ना ड्रेसुना तकीकुमुल हर्रा कि बचकई तासु द गरमायना नोज द अरबों का सहाराओं की यखनी दुमरा नवा लग गर्मी ची बोंदे वजह अल्लाह ताला द गरमाई से करोगा सराबीला तकीकुमुल हर्रा कि बचकई तासु गरमायना व सराबीला असनू कमीसुना तकीकुम पासकुम कि बचकई तासु पजम्स तासु के नमुंगो तस्गर वाइनो तस्वर सोच नगम कमीस भी कोट आयरन कोट होगा कज़ालिका दगरंगे युतिम्मु नेमतहु अलैकुम अल्लाह ताला पूरा कई नेमत पलता सुबाने लअल्लकुम तुस्लिमून देर पारा कि तासु टोटली सरेंडर से अल्लाह ताला था फ़इन तवल्लौ अल्लाह ताला फरमाई दा तुमरा नेमतुना दा को खुरूजी तमाम जिक्र करामो टोटली खुदा से सरेंडर से उर्दू की मंगवायु कि जिसका काए तो फिर उसी का गुण गाए चिले चापरे दादा संदलिवाया चिले चापरे दादा तारीफ न कहो रोसमुन खुरूद क्या अल्लाह टूल अल्लाह ताला चला टूल जिक्र कर दामुल सोगरा के अल्लाह ताला वही पकारे ता टोटली मा तो सरेंडर से सही न तो कल योदा सरेंडर किए कल बल सरेंडर की बाबा अब्दुर्रहमान सो वे सदबुत व तसजदा सव दुनिया था मुंगे लेके दुनिया तो सजदे को अब सो वे सदबुत व तसजदा और स दुनिया था बुत परस्ती परिस्तार दी दुनिया बाबा ने कीमत सका विशुद्ध बुत व तसजदा सव दुनिया था बुत परस्ती पर कम जाए कि मुंगा द दुनिया अटैचमेंट ला द खुदा पे हुक्म बाने प्रायोरिटी वर्क ला दा मुतरादिफ दे कि मुंग दुनिया तो सजदा उकड़ा मुंग सो उकड़ा नो वही कि सिद्ध बुत व तस उसके हिंदू लगे आ जाओ मुशरिक बुत तसजदा के ना मुशरिक शो ताकम द खुदा दिन पर दुनिया द पारा तम दुनिया तो सजदा उकड़ा तो सबमिशन चाहता हो दुनिया तो खुदा पे जाए ना शिरक में यकीनन फ़इन तवल्लौ उसका तासु मुखबर दो दे खुदा दे सरेंडर के दो ना फ़इन नमानो खबरदार ओ पैगंबरा अलैक अस्ता जिम्मेदारी दाल बलागुल मुबीन क्लियर कट मैसेज वर्क ता मैसेज वर्क यस दैट्स नॉट योर ड्यूटी टू कन्वर्ट पीपल मेरे पैगंबर ड्यूटी हो द पैगंबर अलैहिस्सलाम ड्यूटी सवा टू कन्वे द मैसेज नॉट टू कन्वर्ट पीपल कि मैसेज वर्क कन्वे का द पैगंबर दा ड्यूटी हो हर चेंज कैसे अल्लाह यारिफून नेमत अल्लाह दा खलक पीजनी दा अल्लाह नेमत पता दौरता खुसुम्म युनकिरूनहा ब्याउन दागेना इनकार कई वाक्सरो मुल्काफिरून अद दुई मजारती काफिरान दी व यौम नबअसु अवागरस के मुंबर आपोर्दकु मिन कुल्ल उम्मतिन दा हर उम्मत ना शहीदन यौ गवा न पैगंबर दा हर उम्मत बदागी खिलाफ गवाही कई जी माँ हुए पैगाम रसूलो दुई ने दे मनले नुचे खुदा काजी और पैगंबर को बंदा गवाशी मखलूक को बेड़ा कर करा है
ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا برخصتی نشور کول آکسان چې کافران شوی دي ولا هم یستعتبون ان بدویتا واپس دتلو قوت ورکول ځکه دنیا ته بیا واپس تل خوشتنه ولا هم یستعتبون نه بد واپس لو قوت ورکول شي وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ اکلت یوینی آکسان چه ظلم کرده عذاب وینی فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ نبدا عذاب اسفکولشی دوینا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ انبدویل ٹائم ورکولشی پاگے کی بیا ریسس پا کیوں نشتا صحیح انٹرول پا کی وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ مانا دانا چاہے کہ بریک نشتا اللہ تعالیٰ فرمائی بس عذاب دے ننکو پاگے کی ڈگری کمی کی کیوں سے 1875 پر آوانا لیکن اس کا اور کہتے کیا اللہ تعالیٰ پر فرمایا خففان العذاب اگر بالکل فلیٹ ریٹ تھے اگر فلیٹ ریٹ تھے اگر پر یو شان چلی گی نمبر 2 ذہن کی راضی ممکن نہ کل وہ بریک رکھے گا لنچ بریک تھے اللہ تعالیٰ کو اللہ ضرور بریک پر کیوں نہیں تھا 24/7 دے 24/7 دے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا اکلت یوینا کسان چه شرک کرده شرکاءهم خپل معبودان ویني قالون دوی بوئی ربنا او رب زمونگا هؤلاء شرکاؤنا دا خدایان زمونگا دی آغا کننا ندعو من دونکا چه مونگا دوی تا آوازون کول دا مشکلات دا فکول پارا بغیرستانا صحیح یعنی دا با یو ایکسکیوز پیش گئی ذکر دا بوتان دا بوتان اصل کی بوتان نه دي دا په سپاور فل شی شکل جوړ کړی دی څه کړی اوس چې چا په ځین کې دا د سنیک ډیر پاورفل شی دی ځکه خو معمولی غاښ لګي او سړی مړ شي صحیح هغه د سنیک په سره تخیلات دي کنه د چا ځین کې دا دي چې او دا منظره دا ډیر قوت والا شی دی نو دا هغه د قوت نه متاثر شو چې دا هغه شکل جوړ کړ د ګټینه او هغه ته سجده شروع کړه د چا په ځای کې دادی فلانه ډېر بزرګو خدای ته ډېر نږدې و نو دا هغه شکل جوړ کړ او هغه ته سجده شروع کړه دا هغه سپریچوال قوت نه دوره متاثر شو چې هغه د خدای شریک کړ هغه څه وکړ د خدای شریک نو دا ټول بوتان او دا مورتی دا به ولاري صحیح یا دا ابو یا ایکچوال شی لکه مار چې چا د مار عبادت کو نظره چې چا د نظری عبادت کو عیسی علیہ السلام چې چا د عبادت کو جی بل معبود چې چا د عبادت کو نو کافران به خدای دا زمونږه خدایان چې مستانه علاوه دی عبادت فالقوا الیهم القول اغوی برا واپس کی دوی تا القول خبره یعنی به جواب ورکړي سو ام عبودان سبوی ورطا انکم لکاذبون چتا سدروشن لی والقو الاللہ یوم اذن السلام اپدا ورزبان لے دوی بڑوان دے کئی اللہ تعالیٰ تا سبمیشن او اللہ مونگا ٹوٹلی سبمیشن کرو مونگا ٹوٹلی وَضَلَّغَنُوا احیر بچ دوینا آغا خبر کانو یفترون چی دیت زانا جوڑو لے الذین کسان کفرو چی کافران شوی دی وصدو عن سبیل اللہ امن کری دی خلق دلار دا اللانا زدناهم عذابا من با اضافہ کو دویل عذاب فوق العذاب دا پاس دا عذاب بما کانو یفسدون دا دی وجی چی دی فساد خورو پزمکہ دا خدای دا دنیا دا طول نلی فساد دا شرک او کفر کول صحیح دویم نمبر فساد دے گناہونه کول او بیا د فساد مختلف شکلونه دي د فساد وَيَوْمَ نَبْعَثُ او آغا ورز چه من برا پورد کو فی کل امت پار امت شہیدن یو گواہ علیم پدوی بانے من انفسیم دزانون دوینا دوی پیغمبر بی او بیا دوی نمبر دوی آرگنز بی یو بل دوی په د هر امت پیغمبر به گواہی دارن خلاف او دیم نو هغه پیغمبر به گواہی د امت خلاف اجتماعي د امت خلاف کلیکټیولی څنګه کلیکټیولی او د هر انډیویډوال خلاف به گواہی د خپل ارګنز او سورہ یاسین وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ اراب ولتا شهيدًا گواہ عَلَى هَؤُلَاءِ پدی امت بانے و پیغمبرا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ مجھے وجہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ابن مسعود سے وہی چیز جمعات ترالم مسجد تماس خطن نباد پیغمبر علیہ السلام ناستو ویماتے ہوئے ابن مسعود قرآن تلاوت کا ویما سورہ نساء شروع کا چکل دی آیت تورسیدم چی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ پیغمبر تصور کا چې د هر امت خلاف داغه پیغمبر گوايون کی
چې ما میسج کنوي کړی دی ما صحیح رسول دی دین دې منلې وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رده امت په کافرانو او منکرانو باندې تا گواه پېښو تو به تورې گواه خدای باندې گواہی کې چې دا یو کافر د کفر کړی دی دا بل ګناهګار دی میجر سنز کول زما قانون یا زما پیغام په عمل کړی دی نو چې خدای قاضي او پیغمبر گواہی کوي ګرځ خو لازمي دی ګرځ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابن مسعود سے ته ابن مسعود حسب کرام بس دغه ډیر دی بس دغه ډیر ابن مسعود سے وای د جمش په ډیره وګدا زوم په مسجد کې ناستم پیغمبر علیه السلام کې نه ناستل بس هغه پاسې دو ټول شپه جړېدو یو دیوال نه بل دیوال ته هغه دیوال نه هغه دیوال ته دا آیت به تلاوت کو فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ورپسې به او اشهد عليهم فتعذبهم والله زبدوی باندې گواہی کوم بیا به ته جهنم ته ورځي زبدوی باندې گواہی کو بیا به ته جهنم ته ورځي نو پیغمبر اسلام په پټه ته وچړل حتی چې سار کېدو د پیغمبر اسلام سینې نه صرف د زبرګي आवाज راوته زبرګي وایي تاسو نه داسې وجه او یعنی د جواب قوت ختم شه د زبرګي आवाज راوته صحیح نو علامه څه کوي علامه ها چې تو غني یاد دې چې تو غني اظهر دو عالم الفقير چاته وای الله تعالی چې تو غني اظهر دو عالم الفقير روز محشر عذر هاي منفذير چې د قیامت پر ورځ تبارک او الله دا ګناه دې کړې دي زبان جی معاف وکړه ځکه دا خو څه نشي چې نه ملي کوي ځکه په کیسټ روان دي چلیږي لایو کیسټ روان دي څه روان دي لایو کیسټ روان دي تب ځان دي نه او دا تیار هوا هیڅوک نو او دوه کلیه پکچر روان دي تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر اور گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر اگوئی چکہ بیان اکاؤنٹیبلٹی کے نو ماتا نتیجہ معلوم ہے کہ جہنم ترزم زمان وجہ پیغمبر علیہ السلام جاری خدا زمان اکاؤنٹیبلٹی چکے دا پیغمبر دا نظر نہ پناہ ہوگی چې زما د وجه هغه نه چاړي نو الله تعالی فرمایي چې و یوم نبعث هغه ورځ چې مونږ به پورته کوو پار امت کې شهیدن یو گواه دوی باندې من انفسهم د ځانونو دوی نه وجئنا بک رابولتا شهیدن علی هؤلاء گواه په دې کسانو ونزلنا علیک الکتاب انازل کړل مونږ باندې کتاب ته بیان مکمل بیان لكل شیء د هر ضروری ایشو د پاره وهدن هدایت ورحمتا او رحمت وبشرى للمسلمين وبشارة مسلمانان وپار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى وصحبه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا